ما تاسو ته ووی اوس تاسو ته بله اخیری خبره کوم بس بیا درس ختمو ما ووی چې یو انسان د دې امت 200 مانه 1500 کاله د عبادت نه ستموسته 2 رکاته افضل دي تا ته د دې نه بله خبره کوم چې یو انسان د نبی علیه صلات وسلام مبارک دین ته کینی کتاب ته کینی او یوه مسله زده کي چې یوه مسله زده کي علما کرام فرمایي بعضې علما کرام یوه مسله زده کول د دې زمانې د اشرف المخلوقات د نبی علیه السلام 2 رکاته خو ما ووی د بني اسرائیلو د 500 کالو د عبادت نه افضل دي او ستا یوه مسله زده کول د دې دور د 0 رکاتو قبول شوو نفلو نه افضل ثواب دی د ما محترمه درس کې د یو مسله زده کړه یو حدیث ته زده کړه زه وایم په 10 ورځو کې ته 0 رکاته نشي کولی او هغه 0 رکاتو عبادت ثواب تا ته د مجلس په دا مجلس 10 منټو کې میلاویږي نو افضل مجلس دی د ما محترمو کنه نن چې څونه ګڼ تعداد سره دغه ناست دي الحمدلله زه وایم قسم دی چې څومره مجمع ډېرېږي دومره رحمتونه ډېرېږي زما محترم څونه چې مجمع کولاویږي دومره برکات ډېرېږي او زمونږ یو ملګری دی ما بېګا خبره کړه د هغه باره کې زمونږ ملګری دی امیر صاحب دی خفه شو د هغې په دغه باندې ما ته کال وشوي ټول زمونږ چې تبلیغیان حضرات کوم ملګري ټول ورپسې کور ته ورغلي او رضا کړی دی جومات کې راته پته ولګېده قسم دی د ړنه مې دعا ووته مې خدایه چې کوم ملګري د امیر صاحب پسې زما په خوله باندې د رضا دپاره تللي دي الله هغې رضا کړی دی خدایه ته ترې رضا شه ټول آمین ووایي نو خبره دی پورې کوم زما محترمو چې څومره ستاسو مینه محبت دومره به په جومات کې جماعت ډېري و چې څومره جماعت ډېري دومره به برکتونه ډېري انشاءالله الرحمن خوښ هم ده که نه داسې حدیث ته غوږ کېدی انزل الناس ګوره خلکو ته منازلهم په مرتبه د هغوی باندې اشفعوا شفاعت کوا فلتوجروا الله به اجر درکوي یو مسلمان باره کې شفارس وکړه الله به اجر درکوي واخر دعوانا الحمدلله یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات